अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। उलमा किराम मुदरदुल हाद दर्सुन रवान दि मगरिबी फिक्र फलसफा बयानी नन जमन 14 नंबर दर्स बयानी की तासु दोस्तानो मंग परुन व उसूल वेलू दोस्तानो दलील अकली और नकली के तारुफ सलूर सूरतों इस्तेमाल दावे वजाहत से او د مدعینا د دلیل مطالبه کولای شي خو د نظیر نشي کولای ملحدین چې کله زمونږ مخې ته راشي دوی موږ نه د نظیر مطالبه کوي ما ته خدای وښیوه ته به ورته وایې ماله د خپل عقل وښیوه ته ورته وایې ماله د خپل جذبات وښیوه ته د خپل شعور ما ته وښیوه ته چې دا کوم خوبونه ویني دا ما ته ښودلی شي دا تېره شوې زمانه ماضي دا ما ته ښودلی شي ګریویټیشن څوک ښودلی شي تا ته کشش ثقل دوستانو اس کله نشي ښودلی دا په زرهاو شی نه دي چې دا نشي لیدلی بیا هم خلک مني او کنه دا د احترام د وجې دی موږ څه ویو تاسو موږ استاد ته څه وایو ګوره موږ استاد ته څه ویو ته نه ویو موږ تاسو وایو موږ خپل استادانو ته څه ویو دا خو د جمع صیغه استعمال شوي دا د احترام دپاره استعمالېږي دا د عربو دغه اصول دي اسلوب دي یا دوی در باندې سوال وکړي الله دپاره دا د مذکر صیغه ولې استعمالوي دا پته ولګېدل چې الله تعالی سړی دی نعوذ بالله موږ ورته ویو دا د مذکر او د مؤنث دا صفت دا د مخلوقاتو دی خالق دی البته په صیغو کې څه شی صیغه اصل صیغه څه شی دا د مذکر ده نو د دې په بنا دا نه چې الله تعالی څه شي د مذکر صیغې له احتیاج لري هغه خالق دی هغه د سره د مخلوق د صفاتو نه ماورا دی دوستانو پوه شولې نو هغه وضاحت شو نو موږ نه څه کوي ملحدین د نظیر مطالبه کوي دوستانو څه کوي د نظیر د مدعی نه به د دلیل مطالبه کوي پرون به وضاحت شوی دی نن موږ وایو 9 نمبر اصل چې دوستانو تاسو به د ملحدینو د اعتراضاتو نه وروسته چې کومه فلسفه ده ابو پیژنئ ګوره مغربي فکر فلسفه وروسته را روانه ده میاشت دوه په هغه کې سبق دی ستاسو دا چې کله تاسو وپېژنو بس ملحد اعتراض کوي تا ته پته لګي هلکه دا هیومونیزم بنیاد دی څه شی دی هیومونیزم ته انسان پرستی وایي د دې شاخونه دي لذت دی مساوات دی دوستانو دې کې فیمینزم دی دې کې لیبرلیزم دی سوشلیزم کمونیزم کیپیټالیزم دا په رشنالیزم عقل پرستی چې ورته وایي دا ټول په دې کې موجود دي او دا څه وخت نه شروع شوي دي ټول وضاحتونه موجود دي نو عبارت دې نه شروع کړه مولوي صاحب چې ملحدینو ته چې د الحاد رد کوي او ته د ملحدینو د اعتراض نه وروسته چې کومه فلسفه یې ورته نه پېژندلي ته به رد نشي کولی دوستانو نو لکه تا ته مد مقابل چې یو سړی ناست یو ته نه پېژنې یو سړی چې تا خپلو کې موږ ناست یو او موږ ته دا پته نه لګي چې دا د اشاعت والا دی که دا د اهل حدیث دی یا دا بل یو دی تا هغې رد کولی شي نه اول خو هغه معلوم کړه چې هغه د کومې عقیدې او کوم نظر سړی دی بیا به ته په هغه دقه شان ده چې یو ملحد تا سره ناست دی د کومې فلسفې په بنا باندې اعتراض کوي ته به له هغې نه جواب ورکړې عبارت مخکې شروع کړه مولوي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اصل نمبر 9 मुल्हिदीन के एतराज़ात के पीछे जो फ़लसफ़ा है इसका जानना बहुत ज़रूरी है। मुल्हिदीन के एतराज़ात के पीछे जो फ़लसफ़ा है इसका जानना बहुत ज़रूरी है। जब मुल्हिदीन एतराज़ करे तो आप देखेंगे कि वो किस फ़लसफ़े की बुनियाद पर एतराज़ कर रहा है, क्योंकि मुल्हिदीन का कोई नजरिया नहीं होता बल्कि वो मुल्हिदीन इस नजर नشته ده ملحدانه خنزیر جوړول غواړي ملحدانه شادو بزوګان او دا حیوانات درنه جوړو بیګا زما ور سره مناظره او ما ور دوی کورمیرات والله لازم په در سره الله تعالی موږ له د انسانیت تاج را پسر کړی دی د عزت تاج را پسر کړی ټول کائنات موږ دپاره مسخر کړی ته موږ بوزې د حیواناتو په سب کې مدرې ته موږ د شادوګانو د بیزوګانو په سب کې ودرې تاسو ما ورسره ودرېږئ والله که ورڅوک هم ووایي زه د سره په دې سب کې ودرېږم او ته چې مورته وایې چې تاسو د بیزوګانو اولاد استې بیا د خفه کېږي نو خپله بیا د شادوګانو سره ژوند تېرول ته څه کې د انسانانو سره ژوند تېروې موږ له خو دا عزت الله را کړی ته الله نه منې خو لاړ شه هغه د تر زامنو سره دې اوسېږه ځانو سره په ځان په دا کې بند که که نه په څه شی کې په پنجره کې ورسره ځان بند کړه چې ته د دې نسل نه دا ظلم نه دی چې ته د چا د نسل نه پیدا شوی هغه دې په پنجره کې بند کړي دي او ته بار ګرځي جامې اغوندې ولې جامې اغوندې وباسه دا پرتوګ او کمیس زه خو لباس اغوندم زه خو عزت زه خو ښایسته خوراکونه کوم زه خو د عزت ما ته خو د عزت خدای را کړی ته د عزت نه منې خدای نه منې نو وباسه دا پرتوګ او کمیس لاړ شه هلته بربنډ ګرځه څه شو د شادوګانو سره ژوند تېروه موږ به دې بیا ومنو چې واقعي ته ملحد دی دوستانو ته هغه د کارغه کار کې خوراکم کې او پیسې کې حکم سنډې داسې بره کې دوستانو
मुल्हिदीन फलसफा आजादी की वजह से इतराज करते हैं कि इस्लाम में फर्द की आजादी को دوستانو दबाया जाता है। دلته اوس ګوره تاسو چې کله اعتراض وشي تاسو فلسفه پیژندلی ملحدین په فلسفه د ازادۍ په وجه د فلسفې د ازادۍ د وجه نه اعتراض کوي وای په اسلام کې د فرد ازادي وای دا نشته دی اسلام انسان د خپل فرد نو موږ تاسو څه د لګان استه چې وای زما لور چې وتختی زما پیغله لور چې وتختی کزوی مو تختی او چا سره وای جنسي تعلق ساتي اس پروا راته نشه مې ته غټ دلې مونږ والله کبرې دي مونږ د لګان نه وای تاسو معاشره د سیمای زما معاشره کې په یورپ کې مسلمانان دي دا بے غیرتی نه برداشت کوله خو یو سړی چې خنزیر غوښه خوري د خنزیر بیسي شي دې نه بے غیرته جوړي مونږ وایو زما د فرد عزت ورکړل دي مونږ له د حلال نکاح نه اجازه راکړل سو مونږ له د حلال د اسلام مونږ له انفرادي او اجتماعي ژوند اصول بیان کړل دي دا چې نه دي بیان کړل چې د بل پکې بیزتی حتی زه دوی وایي زنا کې خوند دی چې دی نو مې دا خوند ښځې له ولې نه ورکړې دا اجازه دې بیا ښځې له ولې نه ورکړې نو وایي نه ورکو نو بیا دې دا لور ته ولې نه ورکړې نه ورکړې بعضې بې غیرته پکې وایي خیر دی وایي کوي دی نو دې ته به ته اوس ته به دې ته بیا ته به وایي چې زه دا معاشره خوښ کړم پاک ژوند دی عزت ژوند ما ته خدای پاک کړی دا څومره بېغمنه خنزیر صرف په حیواناتو کې خنزیر بې غیرته دی چې دا خپلې ښځې له پردي سړي راولي پردي خنزیران راولي نو ای ملحده تا نه غټ دلو د اوس نشته چې ته څه کوې تا به اخره کتاب باندې به دا نظر شي بعضې ملحدان پکې غیرتیان هم دي هغه وایي یاره زه د پښتو معاشرې زما پښتون معاشره زما ته به دا خبرې نه کوي ډېر سخت پرې خفه کېږي موږ ته خدای نه منې مذهب نه منې د اخلاقو معیار تا سره څه شی دی چې اخلاقو معیار ګوره اوس ته وایي چې قتل ناجایز دی چا ویلي قاتل ته ووایه قتل ناجایز دی وایي زما دا بزنس دی زه مغرور یم زه څه یم زه اجرتي قاتل یم زه په دې بچو ته پیسې ګټم شرابي ته ووایه چې شراب نقصان دی هغوی دا زما بزنس دی ته ورشه یو سړی چې د زنا اډه چلی ته هغه ته ووایي چې دا هغوی دا چې زما دا بزنس دی پاک دا چا درته بیان کړي دي دا د الله مذهب بیان کړي چې مذهب ته نه منې نو بیا خو ته بربنډم ګرده کار څه کوې نو بیا یې کوه دوستانو مخکې ځه نو دی وایي چې څه شی دی اسلام څه کړی دی انسان ته ازادي نه ده ورکړې ازادي راکړې ده ما ته څه کړی دي زه په خپل اختیار سره مال ازادي کړی وي حلال به خورې حرام به نه خورې بل سره به المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدي کامل مسلمان هغه دی چې د ژبې او لاس نه بل مسلمان ته ضرر ورسي ما ته ازادي راکړې بل ته به ضرر نه رسي دویم نمبر لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه کامل مسلمان هغه دی چې ځان ته خوښي دا په خپل ازادۍ سره ماته ویلي دي دریم حدیث من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنیه د مسلمان ښه اسلام دار چې دا په فضول کارونه نه کوي دی ماته ښودلی دي دا نه چې په لهونه دغه شان ته چې الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات حرام هم بیان شوي حلال هم بیان شوي دې کې دا مشتبهات ماته ویل چې دې مشتبهاتو نه ځان وساته دنیا او آخرت کې دې نقصان دی موږ نه دباو کړی دوستانو شریعت اصول وضاحت موجود ہے شاباش मिसाल के तौर पर शरीयत के उसूलों में इंसान हुकूक और आज़ादियों को महदूद किया जाता है जैसे कि पर्दा जो ख्वातीन पर फर्ज है دا اعتراضات کې ګوره دوی وایي پرده ده دا په هوا په او مونځ دی وایي زه ولې مونځ وکړم زه وخت خراب کړم زه ولې روژه ونیسم ځان سکنجه کړم यानी बाज़ दीनी हुदूद जैसे चोरी कत्ल वगैरह मुल्हिदीन के मुताबिक ये उसूल फर्द की ذاتی आज़ादी को دا महदूद وایي چې करते څه हैं کوئ هغه کوئ और دوی इनके وایي دا د मुताबिक فرد ذاتي ازادي ده چې خلکو نه ښځې واخلي موږ یو تاسو نه دیوالي موږ ورته اجازه نه ورکوو موږ غیرتي قام یې دوستانو موږ له شریعت هغه متعین کړی څه شی دی حدود متعین کړي دوستانو جواب और जवाब इस्लाम में फर्द की आज़ादी एक मुतवाज़िन नजरिया पर मबनी है دوستانو اسلام کې د فرد ازادي یو متوازن نظریه باندې مبني دی دوستانو इस्लाम इंसान को इस बात की आज़ादी देता है कि वो अपने अकायद और अमाल का इंतखाब करे लेकिन इसके साथ ही इसकी आज़ादी की हदूद भी है ताकि वो दूसरों के ازادي हुकूक की पामानी حدود न करे। موجود دي ها هغه کې انلیمیټډ کار دی چې څه دی خوښه یې کوه कि दूसरों के हुकूक की पामाली न करे और माशरत में तवाज़ुन कायम रहे शरीयत में फ़र्ज़ इबादत अखलाकी उसूल इंसान के रूहानी और अखलाकी फलाह के लिए है न कि जबर करने के लिए इस्लाम में फ़र्द की आज़ादी को अल्लाह के रास्ते में रह कर जीने की आज़ादी करार दिया गया है मुल्हिदीन साइंस के क़वानीन से मज़हब साबित करना चाहते हैं मुल्हिदीन इस्लाम पे ये इतराज़ करते हैं कि इस्लाम में पेश करदा अकायद जैसे मौजिज़ात अल्लाह की कुदरत जन्नत और दोज़ख वगैरह साइंस हकीकतों के बरखिलाफ है और ये अकली तौर पर साबित नहीं की जा सकते मुल्हिदीन का कहना है कि कुरान और हदीस में बयान करदा मौजिज़ात जैसे मूसा इस्लाम का समंदर का फटना ईसा इस्लाम का मुर्दों को जिंदा करना वगैरह साइंसी तौर पर नामुमकिन है और ये मह तखय्युलात या कहानियां हैं जवाब इस्लाम में अकल और ईमान का कोई तजाद नहीं कुरान में बार बार بل ما یو تفسیر کتو هغه ویلي لیکلي دي پکې ویره معجزات خلاف عقل دي نه معجزات ما ورای عقل دي چې دي
چې خلاف عقل شو بیا خو خلاف عقل شی نه ثابتېږي څه نه کېږي دې ته به خیال کوئ ښه خو دی فلسفې نه چې خبر نه ماورای عقل خلاف عقل کې فرق دی بعضې علما وایي یاره احادیث بعضې احادیث خلاف عقل دي نه خلاف عقل یو حدیث چې ستا ثابت شو دین دی باطل شو صحیح یو حدیث د قرآن یو آیات دا د سره خلاف عقل نشته دا څه دي ماورای عقل دی ماورای عقل اس طرح روان دی قرآن में बार ख्याल सोच कोई कुरान में बार बार इंसानों को अपने अकल इस्तेमाल करने की दावत दी गई है ताकि वो अल्लाह के तख्लीक को समझे और उसकी कुदरत की निशान देखे इस्लामी अकायद साइंसी नजरिया से मुतसादिल नहीं बल्कि बहुत से साइंसदानों ने कुरान के पैगामात और साइंसी अकायद के दरमियान हम आहंगी को तस्लीम किया दानो बंदे दवायु द साइंस तरीक़ाकार जुदा दे और द साइंस पर पैमानों माने मोजज़ात न साबितेगी मोजज़ात माने मंगा बल और वजाहत कड़े जे मोजज़ात द पार खपल दलाइल दी अवल पर कुरान अज़ीम शान ची रुस्तुनो किताब दे पद की जिक्र दी सदी बल दा पर तवातुर सर द पैगंबर अलैहि सलाम से कम मोजज़ात दा पर तवातुर सर रसीदली दी मंगल छे पर तवातुर सर रसीदली बल आग वक्त چې कम खलق واغوي لیدلو فرعون چې الله تعالی غر کول او بنی اسرائیل ولیدل او کتابونو کې موجود دي په خپل سترګو لکه موږ په خپل سترګو یو واقع وینو موږ په کتاب کې درج کو سل کاله پس یو کسان راشي هغه دغه انکار کوي نو ورته چې ګوره دی مولوی صاحب لیکلیو دی مولوی صاحبانو په خپل سترګو لیدلو دا د لپاره کافي دی کنه کله دا نه مني بیا چنګیز خان ته څنګه مني علاقو خان څنګه مني سکندر اعظم څنګه مني خو د بل په خبره یقین کې کنه معتبر خلکو درته ویلي دي کنه نو چې د معتبر خلکو په دې کې خبره مني په معجزو کې ولې نه مني نه پوهیږي دا هغه خپل دلایل دي دوستانو इस्लाम में ईमान को अकल और फितरत के साथ अहम आहंगी समझा जाता है मुल्हिदीन फलसफा ख्वाहिशात की वजह से इस्लामी कवानीन पर इतराज़ करते हैं मुल्हिदीन का इतराज़ ये है कि इस्लाम में अखलाकी उसूल को एक मुतलक मेयार के तौर पर पेश किया जाता है जो फ़र्द आज़ादी और ज़ाती तशरीहात के खिलाफ है इस्लाम में हलाल और हराम की वज़ाहत तफसीलात दी गई जैसे कि सूद का कारोबार हराम है शराब पीना हराम है औरतों के लिए पर्दा फर्ज है मुल्हिदीन के मुताबिक कोशिश की दा खज़ पे पर्दे की बारे रोबासी पखवा जमाना के बच्चे कम खज़े विंजवी अगोय बच्चे कम लिबास अगुस्तो नन मगरिब और मुल्हिदीन द दे आजाद खुद दावर पूरा लिबास माने दुई खपकीगी और पूरा लिबास हां दादा आजाद खज़े और निमगले लिबास दादा चाओ द विंजु न दे حق د وینځو لباس نه آزاد خوسته ورکړی دی تاسو سوچو کې نو څه وشو د آزاد خوسو نه وینځي جوړ کړی څه ستې پوره کی ګرل فرند او بای فرند خپل خواهشات اوس نکاح نشته ریلیشنشپ باندې ژوند کوي پارټنرشپ باندې الکه او جنې به سوما ته په وخت تیرو بل ازدواجی ژوندۍ هم ساتو خزه او خاون بنئ بس تم ګټه زم ګټم د کور کراسل روپۍ د 50 بتور کې 50 چې کله یو بل زړه مور شو بس تم جدا کی ته ځان لبل جنې وګوري او زبته بل الکسندر اوس په دې شي ژوند روان دی دا اوس منګل د ژوند تیرول طریقه خي کور میراث زموږ مې خويندې محفوظ په کورونو کې په عزت کې ناصر تاسو خويندې نران شي د ټولي ورته زموږ چیلنج نران شي د خپل خزي کور کې کېنوي د لګانو په خزو پیسې ګټي منګه سکو منګه په خپل ګټو اسلام خزي معنی دا شي د معاشي نظام بوج په نه دی چولې په پلار ولا پرس کړي په رور ولا پرس کړي په خاوند ولا پرس کړي په زوی ولا فرض کړه چې د مور ته به راوړي دي خزي ته به راوړي دي خور ته به راوړي چې په هر سړی یقینا در په اسلام کې په سړی باندې ډېر سخت پوج دي دوی کوشش کوي چې رورا دا خزه بار رو بس صرف د بهای د لپاره دوستانو मुल्हिदीन के मुताबिक ये जाबिराना अखलाकी उसूल इंसानों की ज़ाती जाबिराना उसूल वही जाबिराना उसूल जवाब इस्लाम में अखलाकी उसूल अल्लाह की रज़ा और इंसान की भलाई के लिए और इनका मकसद माशरत में इंसाफ बराबरी और भलाई को फ़रोग़ देना है इस्लाम में अखलाकी मायारात सिर्फ फर्द की इस्लाह के लिए नहीं बल्कि पूरी माशरत के लिए है ताकि मांगवायो چې اخلاقی معیار د انسان د لپاره نه دي د ټولي معاشري د لپاره دي ټول ته ویلي چې تاسو په بل سره ظلم نه کوئ ټول ته ویلي سود نه کوئ څه نه کوئ حلال بخوري حرام نه خوري ټول ویلي دي ټول ته ویلي چې تبا لا یعنی کارونه نه کوئ دوستانو دا خو د معاشري د لپاره فلا ده پکې ताकि माशरे में फसाद और अनारकी न हो शरीयत में अखलाकी उसूल एक तवाज़ुन पैदा करती है जहाँ फर्द की ज़ाती को दूसरों के हुकूक के साथ हम आहंग किया जाता है मुल्हिदीन सेकुलरिज्म اصطلاح اس طرح روانه ده دا جارجیکوب استعمال کړی ده فصل الدین یعنی دولت دې تعریف ده سیکولریزم وایي چې مذهب جدا چیز دی او مذهب جدا چیز دی او حکومت مذهب بستا انفرادي زندگی کې اسمبلی ته به ماته مذهب نه راوړي سبب کې موږ به د اسمبلی کې د عقل په بنا فیصله کوو دوستانو په اسمبلو کې په سیاست کې د علماو کردار ضروري دی په دې اسمبلو کې ناس څه کولای شي
د دې سیکولر خلکو مقابله کوله زمونږ که یو عالم هملته ناست بس کافي دی خو موږ له پکار دی عوامو له چې دا څه وکړي دا خلک هلته ولګي ځکه د اسلام د راوستلو طریقه هغه جمهوریت نه دی خو موږ خپله لکه د جمعیت علما اسلام کلک تایید کوو الحمدلله ښه په موږ اکابرین دي او خو ورپسې روان یو خو دا ترتیب نه دی چې په دې بدی په پاکستان کې اسلام راولي په یو 800 کالو کې نشي راوځي کوم ځای کې خبره روانه وه ملحدین سیکولرزم جارج جیکوب دا اصطلاح استعمال کړې وه چې کلیسا او دغه جدا کی څوکي کلیسا او دغه جدا کی معاشره جدا کی ځکه کلیسا په ټول یورپ باندې حکمرانی وه باچا هم د دوی په اختیار کې وه دوی کلیسا یو طرف تکړه کلیسا د ویلي مولا د جماعت ته بنه راوځي د کلیسا نه بنه راوځي دې کې ناز اوس چې کیا کوه زه به په عقل بیان فیصلې کوم دې هغې کې پکې کامیاب شو اوس دلته هم دا کوشش دی دلته هم د دوی دا کوشش دی سیکولرزم خلکو دا کوشش دی چې دا علما یو طرف ته کړي صرف تبلیغ کوه صرف بس جاړه او خانده او دواګانې کوه چې خدای اسرائیل تباه کړه بس صرف دواګانو ته کښېنه نوره لاس پې درنه والي دا شی درنه دا شی دی روان کړی نو د سیکولرزم په وجه باندې ځکه د وروسته تاسو باندې سوال هم را روان دی چې ستا مشران په هندوستان کې سیکولرزم غواړي بیا به څه کوي ستا د علماء دیوبند مشران هلته سیکولرزم غواړي هغې سره به څه کوي د هغې خپل جوابات دي دوستان هغې وروسته را روان دي جوابات تاسو ته به ملاوي دوستان نو سیکولرزم په وجه باندې ملحدین څه کوي اعتراض کوي زوی و شابه मगरबी माशरत में सेकुलरिज्म का नजरिया गालिब है जो मजहब के और रियासत उमूर और अवामी जिंदगी से लहरा करने की बात करता है मगरबी माशरत में मजहब के असरात को कम करने की कोशिश की जाती है ताकि फ़र्द की आज़ादी को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल सके मौलुदीन का ये इतराज़ है कि इस्लाम में दीन और दुनिया के मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रियासती मामलात में भी इस्लाम के उसूल की पैरवी की जाती है इनके मुताबिक इस्लाम में दीनी हुकूमती उसूल जैसे कि खिलाफत शरीयत का नफाज फ़र्द की आज़ादी और माशी तरक्की के रास्ते में रुकावट है जवाब इस्लाम में दीन और दुनिया का ताल्लुक एक मरबूत और हम आहंग के निज़ाम के तहत है जहाँ इखलाकी माशरती और इक़्तिसादी मामलात अल्लाह की रज़ा के मुताबिक तरबियत दी जाते हैं इस्लामी हुकूमत का मकसद माशरत में अदल इंसाफ और फलाह को फ़रोग़ देना है और ये रियासती उमूर में फ़र्द की आज़ादी को तवाज़ुन के साथ तहफ़्फ़ुज़ देती है مولدین اوس د مولدین د فلسفدار روان دي خیر دا صرف پکې تاسو هغه یو د غیر له ذکر کړی دی وروسته یو مثال هم ذکر کړی وروسته په تفصیل به دې خبرې کوو ملحدین په فلسفه د مساوات باندې اعتراضات کوي چې په اسلام کې دا پابندۍ نیولې دي حالانکि इस्लाम को इंसान को आज़ाद होने की ज़रूरत है तो ये ماډرنزم فلسفه دا د 19مې صدۍ فلسفه ده د دې کې دا ماډرنزم فلسفه راووتله دوستانو دې ته جدیدیت وایي د دنه جدید الحاد شروع شوی دی الحاد د قدیم زمانې نه روان دی خو زمونږ چې مد مقابل کوم خصم دی دوستانو دا جدید الحاد دی او د دې ابتدا د ماډرنزم نه شوې ده په مغربي قوم درې ادوار تیر شوي عهد قدیم نشاط ثاني او عهد جدید عهد قدیم د 15مې صدۍ پورې زمانه ده په دې کې موږ په ترقۍ کې وو د 15مې صدۍ نه وروسته زموږ زوال شروع شو موږ په مذهب بس کمزوري کېدل شروع شو دوی مذهب نه ځان آزاد کړ مذهب یې وغورځو او دوی ترقۍ په لار روان شو نشاط ثاني د 15مې صدۍ نه واله د 19مې صدۍ د وسطه پورې زمانه د نشاط ثاني وي دلته د هیومنیزم ابتدا وشوه انسان پرستی انسانیت د ټول نلوي مذهب دی دا خبرې پوری کنه دا د دې فلسفې په بنا باندې کېږي دوستانو ये मॉडर्निज्म के फलसफा मसावत की बुनियाद पर इतराज़ करता है क्योंकि आज़ादी फलसफा मसावत की शाख है हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए मॉडर्निज्म का फलसफा आज़ादी मसावत और तरक्की है जवाब درې خبرې دي چې یورپ ته د ایمان درجه لري دا به نه تپوس کوم درې خبرې چاته یورپ ته یورپي قوم ته درې خبرې د ایمان ازادي ده مساوات او ترقی چې ازادي مساوات او ترقی دي لپاره دوی هر یو حد نه تیریږي کله یو سړی و چې زه د حیوان سره واده کوم او دا آزاد دی حیوان سره ولې اجازه ورشي نکاح ولا پادری وتاړه کدا و چې الک بوزي ځان سره د سره الله واده وکړي ور سره کې به ور سره دا ازادي ده کدا د خپل خور سره واده کوي د ازادي ده دا به خپل خور سره د واده وکړي مساوات خدا خبره پکې نشته غول خوري مساوات پکې سره شه په دنیا کې په د دې مالدار چې دی اوسه پورې لن ماکسو اول نمبرو مساوات چې خو مساوات خو زما معاشره کې چې امیر المؤمنین به هغه لباس اغوستو چې کوم به عام مسلمان اغوستو دې ته مساوات وي دوه صادرونه په غنیمت کې رااله او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ځان نه تاو کړی دوه صادرونه صحابي پاسي کې وي یا امیر المؤمنین په خپل د دعا غوښتي مال دی ورکړي دې ته مساوات وي زوی ته فرمایي ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې پاسا ها جواب ورکا او تل دا زما دا یو صادر مې چې د پلان رسیدلې دا د په وجود باندې نه هغه ماشاءالله لوړ دن سړیو وای دا زه جو صادر زما دې ته مساوات وي مساوات په تاسو کې دي
غریب هلته ورشه غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او مالداره په سړکونو په فوټپاتونو باندې پراته دي هغه معاشرې نه چې ته خبر شي تا ته به الټۍ درشي قسم په خدای چې هغه څه ناولې معاشره ده خو د بده مرغه اقتصاد یې مضبوط دی چې دی اقتصاد یې زما ټول یو بابا نه تپوس کوي وایي که ته باچا شي څه به کوې زه به دا ټول وطن خرڅ کړم او یورپ ته وبلاړ شم دا ولې اقتصاد یې مضبوط دی زمونږ د ملا هډوکی مات دی اقتصاد څه شی دی ته د چا ملا هډوکی مات کوې تا ته نیغ ودرېږي یا د خپل اودس مات دی موږ غر کړو تباه او برباد یو تر څو چې موږ په خپلو خپو نه یو ودرېدلي تر څو چې زمونږ خلافت نه راغلی زمونږ کاروبار نه راغلی په جغرافیه کې تقسیم کړي د لر او د بر چغې دي د پنجابي او د پښتون چغې دي د عرب او د عجم چغې دي په دې کې موږ تقسیم کړي دا په ډېر سازش سره او ډېر په چله ور سره موږ په څه کې لګوي ور سره ګریوان کې سوچو کې ترقي کم ځای کې ده ترقي به هغلته موږ ځو چې کله دې کافرو سره موږ سترګو کې سترګې واچوو دوستانو مخکې زه عبارت जवाब इसके जवाब में हम इसको बताएंगे कि इस्लाम मुसावात का दर्ज नहीं देता बल्कि इस्लाम इंसाफ का दर्ज देता है हर اسلام د انصاف او د عدل درس درکوي هر مخلوق سره به هغه معامله کې کم چې د ده لپاره हर मखलूक के साथ मुनसिफाना सलूक करो औरत का जितना हक है उसे इतना उसको दो बच्चों का जितना हक बनता है उसको इतना दो हर किसी का जितना हक बनता है उसे इतना उस बनता है इतना هغه उसको څومره چې देना حق चाहिए جوړیږي عمره ورله ورکوي आपको مغربي आपको فلسفه मगरिबी معلوم फलसफा करना मालूम होगा करना مغربي होगा فلسفه را روانه ده شابه और इस फलसफे के मुताबिक जो जवाब देना चाहिए जब भी मुरीदीन इतराज करेगा आपको वो फलसफा मालूम होगा तो आप जवाब देना बहुत आसान होगा تا ته به جواب درکول ډېر اسانه लिहाजा मुरीदीन के इतराजात के पीछे जो भी फलसफा है इसका जानना बहुत जरूरी है मुरीदीन जिस फलसफे से मुतासिर है उससे इतराज करेगा जैसे कि वो कहते हैं कि जिस तरह मर्द को तलाक का हासिल है औरत को क्यों हासिल اے नहीं है سړی طلاق ورکولی شي نو ښځه دې طلاق ورکوي पहले तो इस पर बात करेंगे कि मर्द औरत के दरमियान मसावात का ये उसूल किस जगह से موږ है ورته وایو دا مساوات څخه اصول دي دا د کوم ځای نه راغلي دي چې په هره مسله کې دي د ښځې او د سړي مساوات دي دا ښه اصل دی هېڅکله ښه نه دی मर्दों औरतों के दरमियान मसावात का फलसफा अच्छा है या बुरा है कि दोनों में मसावात होनी चाहिए इस्लाम कहते हैं हर किसी के साथ वो मामला होगा जो उसके ज़हन और जिस्मानी अंदाजे के और मुताबिक जिस्मानी अंदाजे के मुताबिक हो औरत को अल्लाह ने कमजोर पैदा किया है अल्लाह ताला ताकत कमजोर है तो इसके जिस्म के मुताबिक इस्लाम ने उन पर जिम्मेदारी डाली और मर्द का जिस्म मजबूत है मुशक्कत वाला काम इसके हवाले किया है इस्लाम ने मुशक्कत वाला काम सारा काम मर्द के सुपुर किया ये इसके लिए कि मर्द का जिस्म मजबूत है उसको आसान तरह की जिम्मेदारियां सुपुर की है वो घरेलू निजाम और खानदान की किफायत करती है موږ دلته وایو چې په اسلام کې عدل او انصاف ولې دی مساوات پکې ولې نه دي د هغې وضاحت इस्लाम में अदल क्यों है मुसावात क्यों नहीं मुसावात की बिना पर अदल नहीं किया जा सकता مساوات په بنا عدل نه کېږي دا خبر یاد ساتئ इसलिए कि मुसावात का तकाजा हर इंसान के माबैन हर जगह बराबरी कायम की जाए इसलिए मुसावात हर जगह जुल्म बन जाता है دوی به وري د دوی چې اسمبلی کې ښځې ډېرې پکې وي او که نه سړی پکې ډېر وي سړی پکې ډېر وي ښځو له به پوره بیا مساوات ورکړه که نه بیا د هغوی په کاروبار کې د سړي تنخوا پوره د ښځو له نیمه ورکوي بیا ولې مساوات نه کوي هغوی ښځې باندې ښځه به ستا خواهشات هم پوره کوي ګرل فرینډ به بای فرینډ به دې وي او بیا به تا د کور کارونه هم کوي ستا بچي به هم راوړي بیا ته هم یو بچی راوړه که مساوات کوو بیا تاسو ځان کې به دا سیسټم ولګوئ که نه او که نه بیا دې پکې ګوره چې ته مساوات کوم خو یو بچی به یې ته هم راوړه ځان کې د ښځې رحم فټ کړه پته دې ولګي چې ته بس نه پکې ما درته څه ویل داسې دوکې ورکوي ډېرې ښې نارې دي ازادي دا مساوات دی مساوات چې وایي نو خلک یې دوکه کړي دي دا مخکې چې قدیم فلسفه و دا به چې راله صرف اهل مدارس یې وویل معتزلې وویل وایي یاره د عدل په بنا به موږ فیصلې کوو اصحاب العدل یې ځان ته ویل وروسته را روان دي اصحاب العدل یې ځان ته ویل اصحاب التوحید یې ځان ته ویلو وایي موږ اصلي موحدین یو څنګه اصلي موحدین مولوي صاحب وایي تاسو وایئ چې یاره الله تعالی واجب الوجود دی تاسو ورته دا 9 صفات او دا 8 صفات چې ثابتوئ دا خو تاسو شرک کوئ مشرکان شولې تعدد د قدما هم راوستي دی وایي صفات نشته دی صفات عین ذات د باري تعالی دی څه شی عین ذات د باري تعالی وګرځول صفات پکې د سره منو د سره وایي وایي د سره مونځ څنګه تللی مونځ عرض دی که جوهر دی مونځ جوهر دی که عرض دی مولوي صاحب عرض دی جوهر خو نه دی قایم بالذات خو نه دی که نه نو دا څنګه تللی د دې نه انکار کو پولیسرات چې وایي داسې دی چې د نرۍ نه د تار نه څنګه دی نرۍ او کومه قصه ده د دې نه انکار وکړو دا څنګه کېږي دوستان نو هغې فلسفې د منطق فلسفې معتزله وویل جبریه وویل قدریه وویل
دی فلسفे हर सड़े वाले दे हर सड़े मसावत बात जगह जुल्म बन जाती है। जिन लोगों ने ये नारा लगाया कि मर्द औरत के माबेन कौन सा फर्क है, उन्होंने मर्द औरत को बराबर कर दिया है। हत्ता कि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट खलक दी पूरे हुई ची हाकिम और महलूम महकूम के से फर्क दे आगे दी पूरे हुई ये मुमकिन ही नहीं कि बे हम दी कम्युनिस्ट को چې کله په روس باندې دوی اراده لندن راغې نو دی به ولې خلکو نه املاک واغستل دی به ولې خلک د خپل جیدادونو نه محروم کړه خلک د خزو نه محروم کړه خلک د خاندان نه محروم کړه خاص ناری دی خو عمل په نشته انسانو ये मुमकिन ही नहीं क्योंकि एक दूसरे पर तसल्लुत रखे और हुक्मरानी करे। हत्ता कि वालिद और बेटा भी वालिद को अपने बेटे पर भी तसल्लुत और ताकत नहीं है। इस तरह आगे बढ़े और समाज की हर तरफ को दरम बरम करके रख दिया। پلار په زوی باندې حق نه لري چې تاسو ته وکړي د پلار او زوی کې څه فرق دی پلار او زوی دواړه یو شان دي دواړو حقوق مساوي دي دا ور سره څوک هم نه مني پروا इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम का कोई कानून अकल के खिलाफ नहीं हो सकता। यही वजह है कि इस्लाम ने अपने निज़ाम हयात में इंसानों के लिए मुसावात से बढ़कर जिस चीज का फैसला किया वो अदल इंसाफ है। अदल और इंसाफ से किसी पर जुल्म होने का अंदेशा नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को इस काम का मुकल्लफ बनाया जिसकी उसे ताकत बख्शी। यहाँ इसका अदल और इस अदल के फार्मूले को सामने रखते हुए इस्लाम ने मीरास का कानून तय किया है। इस्लाम ने औरत और मर्द के बाद में फर्क रखा है। इस्लाम ने मर्द को अपनी बीवी का कफील बनाया कि वो सनफ नाज़िक है, इससे बाहर की शरीर और सगील काम नहीं हो सकते। नेज़ बाहर इसकी इज्जत और अबरू को भी खतरा है। लिहाजा इसे घर में ही मलिका बनकर घरेलू काम के आयत तक महदूद रहना है और मर्द को इसके नाम नफका का जिम्मेदार बनाया। यही इंसाफ है, यही आदल है और इससे बेहतर इंसान के लिए कुछ हो ही नहीं बन सकता। कुरान में है अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों के जापान ता मुसलमान से जो दास जमात कारगुजारी بیانوله او هغه ویلی وي یو जापान کې ولکه یو دفتر کې کار کوي جنې سره به دعا سلام جوړ شوی بس به ورته ویلی واده کو واده شرط دار چې مسلمانې کې اجرې مسلمان کړه مسلمانان خو کار دي چې غیرتيان به خود کار نه کو به دا دفتر کې بس چھٹی کړه پاسپورت کې نه سو دي خاوند بیکار کو به سو وخت پس د جنې د سمرګری په هغه دا مذهب بوتمت مذهب او کوم چې هغه سره تعلق ساتي هغه ورته ټلیفون کړو چې ولی دفتر ته نه ځاو ورته نه اوس مسلمان شي نو بس خاون می غټیو ماته چې ته به خوري هغه نور جن کوړته چې موږ لم داسې خاوندانو ګورو چې موږ په تیار کېنو یقینا درته مدا معیشت دومره خطرناک دغه ده ابل جو ویډیو کتلې و چې نه د لینټر کار کو انګريزان جنکه دا د لینټر داسونو ولا موږ ولته کار وځه مزدوران هغه دغه نو چې هغه لګاډه موږ نشو چلولې دونه درنه دونه وزن والے دا سخت کار یار په دې ظالمانو په دې زنانو باندې کې ډرایوري په کوي ورو په ملونو کې په کارونه کوي کم کار چې سړی کې دا وزن چې تول چې کم کار سړی کې دا باغ هم په خزه دا ظلم دی دوستانو خزه سره چې دی معاشره روان کړل دي او هغه یو ولا د صرف دې لپاره چې خپل خواهش دي پوره فورمیرات حقوق کې نه وي په عزت کې بناسته نو هغه خزله د مسلمانانو غونډه کې خاوندان نه ملایي دوستانو